ربیع الاول میاشت شروع ده. په دې میاشت کې د نبی علیه الصلاۃ والسلام ولادت شوی دی، پیدایش شوی دی. په دې باندې د ډېرو علماء کرامو اتفاق دی. همدغه شانتې د ګل په ورځ باندې نبی علیه الصلاۃ والسلام پیدایش شوی دی. په دې باندې هم د ډېرو علماء کرامو اتفاق دی. ځکه ډېر روایتو کې راځي مختلف صحابه کرام د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه تپوس کوي د الله رسوله تاسو د ګل په ورځ باندې روژه نیسئ د دې وجه څه ده؟ نبی علیه الصلاۃ والسلام جواب ورکوي چې په دې ورځ باندې زما پیدایش شوی دی، زما ولادت شوی دی، زه د هغې په خوشحالۍ کې روژه نیسم. په تاریخ کې چې کوم دی د علماء کرامو اختلاف دی. بعض علماء کرام فرمایي چې په 12 ربیع الاول باندې د نبی علیه الصلاۃ والسلام ولادت شوی دی. خو ډېر علماء کرام فرمایي چې په 9 تاریخ باندې د نبی علیه الصلاۃ والسلام ولادت شوی دی. او په 9 تاریخ باندې ډېر علماء کرام چې کوم دی هغه متفق دي. عزتمندو، د ربیع الاول میاشت دې ته الله رب العزت یو مقام او مرتبه ورکړې ده. دا مقام او مرتبه ته په دې میلاو شوې ده چې د دې نسبت او تعلق د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره راغلی دی. چې د کوم یو څیز نسبت او تعلق د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره راغلی دی، په هغه څیز ته الله رب العزت یو مقام ورکړی دی، یو مرتبه ورکړی ده، یو شان او شوکت ورکړی دی. که موږ او تاسو وګورو، نبی علیه الصلاۃ والسلام په مکه کې پیدا شو. مکې ته الله رب العزت یو مقام او مرتبه ورکړه چې نن په دنیا کې چې څومره مسلمانان اوسېږي هغه ټول چې کوم دی کعبې ته راځي او کعبه کې چې کوم دی د الله رب العزت عبادت کوي. کعبې ته دا مقام او مرتبه پس وجه ملاو شوه، وجه دا ده چې د دې نسبت او تعلق د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره راغلی دی. دغه شان که موږ او تاسو وګورو، نبی علیه الصلاۃ والسلام مدینې ته لاړی. هغه مدینه چې د یثرب په نوم باندې یادېده. او چې نبی علیه الصلاۃ والسلام هلته لاړی او هلته چې کوم دی اوس نبی مدینې ته یو مقام او مرتبه حاصله ده. دا وجه څه ده؟ نسبت او تعلق د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره راغی. دغه شان موږ او تاسو غار حرا ته وګورو. غار حرا کې نبی علیه الصلاۃ والسلام 4 ورځې تېرې کړې، عبادت یې کو. غار حرا ته نن یو مقام او مرتبه حاصله ده. نن سبا چې خلک عمرې ته لاړ شي، حج ته لاړ شي، نو غار حرا ته چې کوم دی خامخا ځي، هلته 2 رکعاته نفل کوي. غار حرا ته دا مقام په څه وجه میلاو شو؟ نبی علیه الصلاۃ والسلام سره نسبت راغلی دی. دغه شان موږ او تاسو وګورو غار ثور ته. غار ثور کې نبی علیه الصلاۃ والسلام صرف 3 ورځې 3 شپې تېرې کړې دي. نن چې کوم دی حاجیان غار ثور ته ځي او هلته چې کوم دی 2 رکعاته نفل کوي. دا مقام ورته په څه وجه میلاو شو؟ نبی علیه الصلاۃ والسلام سره نسبت راغی. د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره نسبت راغی. صدیق ته جوړ شو، یو مقام او مرتبه ورته حاصله شوه. او دغه شان دی عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره نسبت راغی، الله ورته یو مقام او مرتبه ورکړه. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ هغه شخصیت چې په وړوکوالو کې د ګډو بېلو سره ولې چل نه ورځي، خو چې کله نبی علیه السلام سره تعلق راغی، الله ورته کوم مقام او مرتبه ورکړه چې 22 مربع میل باندې چې کوم دی هغه بیا حکومت کوي. عزتمندو، دغه شان که زمونږ او ستاسو په زړه کې د نبی علیه الصلاۃ والسلام محبت راغی، زمونږ او ستاسو تعلق چې کوم دی د نبی علیه الصلاۃ والسلام د سنتو سره راغی، الله تعالی به موږ ته هم کامیابی راکړي. الله تعالی به موږ ته چې کوم دی مقام راکړي، مرتبه به راکړي، په دنیا او په آخرت کې به راکړي. عزتمندو، او درېیمه خبره دا ده
چې نبی علیه الصلاۃ والسلام ولادت دا د عام الفیل د واقعې نه 50 ورځې پس شوې ده. عام الفیل هغه واقعه ده چې کله ابرهه اراده وکړه په مکه مکرمه باندې د حمله کولو. ابرهه د خپل فوج سره راغی او په مکه مکرمه باندې حمله کوله. په دې کې الله رب العزت توتکر کې راولېږل او د هر یو توتکر کې په پنجه کې چې کوم دی 3 کاڼي او هغه کاڼو چې کوم دی الله تعالی اټم بم جوړ کړي او توتکر کې هغه کاڼي به چې راویستو د هغوی چې کوم دی یو فوجي به چې کوم دی تباه او برباد کېدو او لاندې به چې کوم دی بلکل یو غټ غار به ایستو. د هغه واقعې نه پس چې کوم دی 50 ورځې پس د نبی علیه الصلاۃ والسلام ولادت شوی دی. عزتمندو ربیع الاول معنی دا ده ربیع ویلی کېږي خزان ته او اول چې کوم اول ته ویلی کېږي یعنی اول خزان. یعنی نبی علیه الصلاۃ والسلام چې کله دنیا ته تشریف راوړو نو هغه دور چې کوم دی د موسم خزان او دیمه خبره ته دا معلومیږي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام دنیا ته تشریف راوړو نو موسم خزان چې کوم دی مطلب دا چې نبی علیه الصلاۃ والسلام دنیا ته په تشریف راوړو باندې کفر چې کوم دی په اسلام بدل شو، ظلم په انصاف بدل شو، بدامني په امن بدل شو، بے حیائی په حیا بدل شو. عزتمندو همدغه شان د نبی علیه الصلاۃ والسلام مور بیبی حضرت فاطمه رضی الله حضرت بیبی آمینہ هغه فرمای چې نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې چې کله حامل شوم په دې کې فرشتي چې کوم نه رالی او فرشتي ما ته وایي چې اے بیبی آمینه صاحب حمل کې چې کوم ماشوم دی دا یو عام ماشوم نه دی، دا د انبیاو چې کوم دی سردار دی او دا چې کوم دی محمد رسول الله دی. عبدالمطلب دا چې کوم دی د نبی علیه الصلاۃ والسلام نیکو هغه بیبي آمینه ته فرمایي چې ستا د بدن نه خوشبو راځي، آیا ته کوم داسې خوشبو استعمالوې؟ هغه ورته وایي چې زه څه خوشبو نه استعمالوم او نه ما استعمال کړې ده، بلکې دا زما په حمل کې چې کوم دی دا انبیاء سردار دی محمد رسول الله دی، دا د هغې چې کوم دی خوشبو ده. عزتمندو نبی علیه الصلاۃ والسلام چې بیا کله دنیا ته تشریف راوړي انشاءالله سیرت به په نور چې کوم دی جمعو کې بیانو. الله تعالی د عمل کولو توفیق